أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. مخکې ذکر شول چې انسان بعض خلق د شیطان په چال کې راشي نو دغه قسم انسانان د خدای د عذاب مستحق وګرځي او څه خلق ایمان راوړي نیک عمل اختیار کی د دوی دپاره بخنه ده او لوی اجر دی. بیا پسې ذکر شول چې د مؤمنانو د نیک عمل کوونکو نیک اعمال نیک خبرې هر څه الله تعالی طرف ته خیږي او بعض خلق تدبیرونه کوي داغي بد اعمال الله طرف ته ورځي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خلاف د مسلمان په خلاف د اسلام په خلاف منصوبې جوړي تدبیرونه کوي دغه هم الله ته ورځي او په دنیا کې اکثر دغه منصوبې او تدبیرونه په دوی باندې الټه شي فرض کړي یو سوي او پیښ ورته بل څه شي. اوس دلته الله تعالی د انسان حقیقت ذکر کوي اے انسان ستا دا حقیقت دی چې ته د دې څیز نه پیدای او ستا عمر ستا هر څیز زمونږ سره پشمار دی زمونږ سره مقرر دی ستا چې دا ژوند دی نو دا عارضي ژوند دی وقتي ژوند دی ته د ټول عمر دپاره د همیشه دپاره په دې ځمکه باندې نه آباد نو چې ژوند مختصر دی ژوند معلوم دی ژوند یو حد دی او حقیقت دی دومره حقیر دی او سپک دی نو بیا ولې د الله د رسول په خلاف تدبیرونه کې بیا ولې د الله د دین په خلاف تدبیرونه کې او ولې الله ته نږدې کېږي نه. هغه حقیقت د انسان خدای پاک ښکاره کوي په دې آیت کې او بیا د ژوند تذکره کوي چې د انسان ژوند محدود د دوو کرخو په منځ کې دی د دوو پولو تر منځ د زندگی ده. والله خلقکم من تراب ثم من نطفة الله تعالی پیدا کړی تاسو د خاورې نه او بیا د نطفې نه د یو قطرې اوبو نه. نو اصل د انسان چې دی حضرت بابا آدم علیه السلام هغه الله تعالی د خاورې نه بدن ورله جوړ کو او بیا ورته روح نازل کو ژوندی روغ رمټ لوی سړی د ضمن چې ماشوم بلکې ځوان جان انسان داتې نه یکدم الله جوړ کو. بیا داغه سلسله د انسانانو شروع شوه نو باقی خدای پاک بیا ډایرک د خاورې نه دی جوړ کړي بلکې د اوبو د قطرې نه الله دوی ته وجود ورکړی. هغه اصل انسان د خاورې نه باقی د اوبو نه او بیا هغه اصل د انسان خاوره ده د دې د وجې نه د انسان ته خاکی مخلوق ویل کېږي
دا د خاک نه د خاورې نه پیدا مخلوق دی او دغه شان د هر انسان په دې وجود کې دا وجود چې کله جوړی الله تعالی په کومو پردو کې نو د ده په دې بدن کې خاوره میلاوي لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې کله دا انسان د بدن د سلور میاشتو شي نو سلور میاشتې چې پوره شي نو دته الله تعالی روح را نازل کی د ژوندې شي تر هغې پورې دا د غوښې یو ټوکړه وي خو د غوښې په دغې ټوکړه باندې دوره ټوکړه وي لکه یو نوړی چې وي مزغه ورته وي لکه یو نوړی چې په دې باندې د بدن ټوله نقشه الله تعالی ورواچي اندامونه پکې جدا جدا نه خو د اندامونو هغه نښې په دې غوښه باندې الله تعالی پرې باسي او په دغه ټیم کې بیا یو فرشته راولیږي الله تعالی چې لاړه شه او د قبر خاوره راواخله چې دې کله پیدا شي بیا کله به مري په کوم ځای کې به دفن کیږي نو چې کوم ځای کې دفن کیږي د هغې ځای نه لږه غونته کې خاوره دا فرشته راواخلي او په دې نوم کې ورله ورواچي د هر انسان په بدن کې خاوره مکس ده او د بل ځای خاوره نه د خپل قبر هغه خاوره پکې موجود ده هغې ورله په دې نوم کې معمولی شانتې غورځولې ده نو دغه حقیقت د انسان الله تعالی بیانوي والله خلقکم من تراب الله تعالی پیدا کړی تاسو د خاورې نه ثم من نطفه بیا د نطفې نه نبی علیه السلام فرمایي کلکم ابناء آدم اے خلقو ټول په ټوله تاسو زامن تاسو بچی د آدم علیه السلام یې و آدم من تراب او آدم علیه السلام د خاورې نه جوړو یعنې ستاسو اصل او بنیاد هم خاوره ده ثم جعلکم ازواجا بیا ګرځولی الله تعالی تاسو جوړې جوړې مذکر او مؤنث نارینه او زنانا دا دو صنفه الله تعالی په تاسو کې پیدا کړي د دې دپاره دا جوړه کړي چې انسان په دې ځمکې په مخ د ډېر وخت پورې د نسل باقی پاتې شي سور په زرګاو لکو کلونه تیر شول چې انسان په دنیا آباد دی او تر کم وخت پورې به آباد وي الله په علم کې دا او دغه بقا د نسل چې دا باقی پاتې کېدل د نسل انسانی چې دي د دې جوړې مرهون منت دي د دې جوړې په ذریعې سره الله د دوی نسل باقی ساتي وما تحمل من انثى بل خدای پاک انسان د خاورې نه پیدا کړي نو په دې کې د انسان ته دا تعلیم ورکي چې اے زما بندا اصل د خاوره ده خاوره عاجز مخلوق دی ټول مخلوقات پې ګرځي نو ته هم په ځان کې عاجزي پیدا کړه نو که پتا کې عاجزی وا ته په خپل فطرت برقرار یې ته په خپل اصلیت باندې برقرار یې او که پتا کې غرور او تکبر ګوره یاد ساته دا ستا فطرت نه دی دا ستا اصلیت نه دی اصلیت د عاجزی دا اصلیت د هغه مسکینی دا چې ته د عاجز ژوند تیرې ته د هغه مسکین ژوند تیرې اگر چې دنیوي اعتبار سره نه مسکین خو خوی به د مسکینانو د عاجزانو وي نو چې عاجز وي نو په خپل فطرت برقرار یې خپل فطرت نه وتلی نه بیا ثم جعلکم ازواجا
بیا ګرځولی الله تعالی تاسو جوړې وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه او نه امیدوار کیږي یو ماده یو مؤنث که انسانانو کې زنانا که هر قسم مخلوق چې دی که زناور دی که مارغان دی که هر څه دی خو د هغې د نسل د باقي پاتې کېدلو دپاره جوړښت دی چې جوړه به وي نو په دې جوړه کې به یو مذکر وي یو مؤنث وي د دې مؤنث نه به الله دغې بل مخلوق یعنی دغې بل د اولاد ته به خدای وجود ورکوي نو الله تعالی فرمایي چې کومه ماده کوم مؤنث هم د خپل اولاد امیدوار کیږي نو دا زمونږ په علم کې ده زمونږ د علم نه بار نه ده د حکم نه مبار نه ده بعض خلق د هغې اولاد نه کیږي نو نارینه زنانه ګناهګاري او زنانه نارینه ګناهګاري د قشان د بعضو خلقو اولاد صرف زنانه وي الکانی نه وي نارینه اولادی نه وي نو په هغې کې هم بیا هغه خپله ښځه دشمنه شي نو دله دا یقین پکار دی دا کلک ایمان پکار دی چې اولاد ورکوونکې صرف او صرف د الله ذات دی او اولاد روغ ورکوونکې ناجوړه ورکوونکې نارینه ورکوونکې زنانه ورکوونکې دا فقط د الله په حکم باندې دي په دې کې د هیڅ شی دخل نشتی دا خالص د الله د حکم محتاج دي چې کله دا یقین وي چې زما اولاد کیږي د الله په حکم وږي اولاد بد نارینه وي که زنانه نو چې کم ته د الله حکم وشي حق به وي نو بیا دغه پریشانی دغه غم دغه خبرې او دغه ګیلې معنی دا به الله تعالی په خپله باندې ختمي وما تحمل من انثى او نه امیدوار کیږي یو مؤنث ولا تضع او نزیگی اولاد لرا الا بعلمه مگر کله چې هم امیدوار شي کله چې هم هغه وزیگی بچه اولاد دا وی تحت د علم د الله نا لاندې د علم د الله نا او د علم د الله نه مراد بیا حکم د الله یعنی دا وی په حکم د الله سره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وما يعمر او عمر نشي ورکوله من معمر د عمر خاونتا ولا ينقص او نکمولېږي عمر من عمره د عمرونو د دوینا الا فی کتاب مگر دا دی په کتاب کې په لوح محفوظ کې د الله په علم کې چاته به څومره عمر میلاویږي نو دقه عمر خالص د خدای په کتاب کې لیک په لوح محفوظ کې لیک نو هغه د هر چا بیا مقرر نه پکې سکند سیواواله راځي نه پکې سکند کمې راځي بلکې د خدای په علم کې د الله سره په کتاب کې چې کوم لیک دی عقل لیک به ورته وررسېږي بیا بعضې نیک اعمال داسي چې په هغې سره خدای پاک د سړي عمر سیوا کوي لکه د خپلو رشته دارانو سره څوک رشته پالي رشته دارۍ خیال ساتي خدای پاک د دوی عمرونه سیوا کوي د دې مطلب دا وي الله تعالی د دوی په دې عمر کې برکت ورچوي د دوی عمر هغه یو کس په شپېتو کالو کې څه کوي نو هغه عمر کارونه په څلوېښتو کالو کې دی کولی شي
اللہ تعالی دا عمر برکتی کی مبارکی کی ولا ينقص من عمره او نشی کمولے نکمولے کیگی دا عمر دا دنا الا فی کتاب مگر دا ټول دی پا اغی کتاب کے پا لوح محفوظ کے عربی و شعر دے وی حیاتک انفاس تعد فکلما مضوا نفس منها انتقضت به جزء حیاتک انفاس استادا جوند یو سو ساوننی تعد پشمار ساون دی بیشمار ندی او دقا بیا پا حدیث مبارک کی هم رازی چی کل پرشتہ دا روح راوڑی او دی انسان تے وردن نکی پا دقا ٹیم کی داور سر اولی کی چی پا دی ورز بد د پیدایش ہوئی پا دی ورز بد د مرگ ہوئی دی پا مینس کی د دومر عمر دے او دے پیدایش نرواخل تر مرگ د سات پورے بدے دور پیرے سا اخلی دے با دمر خوراک کی دے با دمر سخاک کی دے با دمر گرزیدل کی دے با دور اوریدل کی دمر با خبری کی دور با لیدل کی دا ټول سیزونه پش دا ورله وشماری دا ټول سیزونه ورله مقرر کی د انسان ژوند داسې په دوو بریکټونو کې بند ژوند دی په دوو خطونو کې بند ژوند دی نو مزوا فکلما مزوا نفس هر واری چې یو یو ساهم اخلی دا انسان انتقضت به جزء د ساونو داغ خزانینا د ساونو داغ ډیرینا یو یو سا کټکیږي هغه ته ختمي چې کله هغه ساونه پوره شي که خوشحال دے که خبر دے که بوڑا دے که زوان دے که بیمار دے که روغ دے و بیا بزی تلل بیا مقرر دی ان ذالک بیشک دا کار یعنی انسان تا وجود ورکول د زندگی یو یو لمحہ ریکارڈ کول و محفوظ کول مقررول دا ټول کارونا علی اللہ یسیر دا پا اللہ باندے آسان دی مشکل گران اللہ تبدی کی حیث نشتا واللہ خلقکم من تراب اللہ تعالی پیدا کریے تاسو د خاورنا ثم من نطفت بیاد نطفینا ثم جعلکم ازواجا بیا گرزولیے اللہ تعالی تاسو جوڑا جوڑا وما تحمل من انسا او نہ امیدوار کیگی یوم مادہ یوم مؤنث ولا تضع الا بعلمه او نزیگی اولاد لرا مگر دا دی پا علم دا اللہ کی وما يعمرو او نشور نور کولے کی عمر من معمر دا عمر خاونتا ولا ينقص من عمره او نشی کمولے دا عمر ددنا الا فی کتاب مگر دا دی ټول په کتاب د الله کې ان ذالک بیشک دا کار علی الله یسیر دے په الله باندې آسان